الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه أما بعد عزیزان ملت قابل قدر مشرانو کشرانو اور انکو مسلمانانو دکم لسو آخری صورتونو چې ما تاسو سره وعده کړې وه د هغې دا آخري دوه صورتونه دي معوذتین ورته ویل کېږي سورة الفلق او سورة الناس دا په قرآن کریم کې آخری صورتونه دي 113 نمبر او 114 کل صورتونه یو سل څوارلسو دا آخری دو صورتونه دي په هغه یو سل څوارلسو کې دا دواړه مکی مدني صورتونه دي دواړه مدني صورتونه دي او دواړه چې کوم دنو په یو ځای نازل شوي ځکه چې د دواړو مقصد او شان ورود یو و اول صورت کې اول صورت کې چې کوم دنو 15 آیات دي او ورپسې صورت کې 6 آیات دي کل دواړه صورتونه په 11 آیاتونو باندې مشتمل دي دلته کې د یو غلطي چې کوم دنو هم اصلاح کو زمونږ د تاج کپنې والا دې کې یو غلطي دی دې صورتونو ته مکی صورتونه لیکلي حالانکه دا مدني صورتونه دي او دا غلطي پکې اوسم دی او دا هغې وجه ته اوس ما احتیاطاً وکته د اردو تفاسیر لیکلیو چې دا د دې غلطي دی او گزارش هم ته کړی درخواست چې دا غلطي چې کوم نه هغه برابر کې لیکن بیا هم نه برابر اوس ما وکته تاسو قرآن کریم نه هغې کې مکی صورت ورته لیکلی دواړو ته حالانکه دا مدینه منوره کې شوی دا نزول د دې مدینه منوره کې شوی ځکه چې دا سحر کم شوی حضور مبارک باندې مدینه منوره کې شوی بیا وروسته ورته تفصیل بیانوم خدا چې کوم نه هغه سه د تاج کپنې والا یو غلطي دی په دې ځای کې او د اردو چې څانه زمونږ لوی اکابر مفسرین دي هغې ته نه دې ځای کې درخواست هم کړی دی لیکن زما خیال اوسه پورې عمل نه دی کړی ځکه چې اوس هم قرآن کریمونو کې دا غلطۍ هغه بره چې کوم دوی لیکلي دا مکي صورت دی دا مدني صورت بهر صورت یو خو د دې صورتونو چې کوم دی هغه سره هغه شان ورود دی چې دا صورتونه چې کوم دی په کم پس منظر کې نازل شوي دي هر ته بیانوم د هغې نه مخکې یو مقدمه د هغې وضاحت کوو او دویمه خبره دا چې د دې چې کوم دی هغه سره هغه فضایل څه دي د فضایلو په اعتبار سره به مخکې وایو چې عقاید و جهان سزم فرمایي چې دا دو صورتونه کم چې په ما باندې نازل شوي دي د دې په شان نه په تورات کې او نه په زبور کې او نه په انجیل کې شته او دا د روحاني او د جسمانی د دواړو بیمارو د پاره په دې کې علاج دی د دواړو بیمارو د پاره په دې کې څه دی علاج دی ابرستو به و چې څنګه چې کوم نه هغه سره هغه علاج دی او حسین عائشہ رضی فرمائی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام به چې د شپې کله هغه
اوده کېدلو نو دا صورتونه به ولوستل او په خپل لاس به چوف کړل او بیا په دې ټول بدن باندې راخکل. نو چې کله آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم هغه د زندګۍ په آخري وخت کې بیمارو او دارنګې چې کوم نه هغه سره هغه دا صورتونه ډېر د بېهوشۍ په صورت کې دا صورتونه نشو ویلې. نو حضرت عایشه راته فرمایي چې ما دا صورتونه وویلې او د حضور السلام په لاسونو مې ورچف کړی ځکه چې زما د لاسونو د هغې لاسونه ډېر برکت وي او بیا مې د هغې په جسم باندې هغه راښکل. نو به هر صورت چې کوم دی هغه سې د دې وجه نه عقاید جهان سم فرمایي چې یو سړی د شپې دا ووایي نو د شپې د بلاګانو مصیبتونو نه به په حفاظت کي او که سحر یې ووایي نو د سحر چې کوم دی نو د ورځې د مصیبتونو او دارنګې د بلاګانو نه به په حفاظت کې وي. د سحر جادو او دارنګې نظر بد وغیره د دې ټولو دپاره دا چې کوم دی هغه سې تریاف دی. به هر صورت دا خو د دې چې کوم دی هغه سره هغه فضایلو. اصل کې دا صورت چې کوم دی هغه سره د سحر د دفع او د رد دپاره نازل شوی دی. آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم باندې یهودیانو سحر کړی و. هلکه آقا دو جهان یهودیانو دا سحر ولې کو؟ اصل کې دا یو خبره ده. اوس به یو سړی وایي چې یهودیانو چې کوم دی دا سحر ولې کو په حضور السلام باندې؟ نو د دې دپاره بنیادي خبره هغه مقدمه کې به وضاحت وشي. کله چې آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړو نو دغه وخت کې مدینه منوره کې د یهودو درې غټ خاندانو، بنو نذیر، بنو قریظه او بنو قینقاع. دا درې غټ خاندانو، غټې قبیلې وې. دا درې واړه غټ خاندان او غټې قبیلې د افرادو په اعتبار سره هم زیاتو او دارنګې دا چې کوم دی هغه سره هغه لیکه پړو، دا چې کوم دی هغه سره هغه وخت کې پویه خلکو او په تجارت کې هم چې کوم دی هغه سره د دې یو غټ مقام و د دې یهودو. د دې وجه نه چې سانه د مدینې منورې هغه منډۍ وي او د هغې د تجارت چې کوم دی هغه سره سبزي منډۍ وغیره سانه چې وي هغه ټول د هغې کې د دوی په لاس کې وي. دا د مدینه منوره کې چې که د زمیندارۍ په شکل کې به غله راتلله او که دارنګې چې کوم دی سبزي وغیره دا ټول به د دې په دې منډو کې خرڅېدلې. یعنې د منډو انچارج دا د یهودو، دا ټول چې کوم دی هغه سره هغه تجارت د دې په لاس کې و. بل اړخ ته په مدینه منوره کې د مشرکینو چې کوم دی دوه خاندان آباد و. دا خو د یهودو درې خاندان، د مشرکینو دوه خاندانو، یو بني نذیر، یو چې کوم دی اوس او بل خزرج. دا دوه د یهودو چې کوم دا مشرکینو غټ خاندان، د دې مفراد زیاتو او دارنګې چې تعداد یې زیاتو. خو لیکن دا چې کوم دی هغه سره انپړو، دا څو انپړو یهود چې کوم دی هغه سره علماو، پړې لیکې خلکو، او دوی چې کوم دی هغه سره هغه انپړو. یو خو دا چې د دې چې کوم دی زیات وخت په جنګونو کې تیر شو، انپړو زیات وخت چې کوم دی هغه سره هغه په جنګونو کې تیر شو ځکه چې په منډو وغیره باندې د یهودو قبضه وه او د دې وجې نه چې کوم دی د دې خپل جایدادونه مکثر دوی په یهودو باندې خرڅ کړي او بیا دوی د یهودو سره زمیندارۍ به کول او مزدورۍ به کول او د هغې چې کوم دی نوکرانو ځکه چې انپړو. بل د دې زیات وخت چې کوم دی هغه سره په جنګونو کې تیر شوی. یو چې کوم دی هغه سره حرب بعاث دی، بل چې کوم دی حرب داحس دی، بل حرب بسوس دی. بعاث چې کوم دی د یو قلا نوم و، یو قلا وه او په هغې قلا باندې به د اوس والا دعوه کوله چې دا زمونږ ده او د خزرج والا دا دو د مشرکینو قبیلې وې. هغې به دعوه کوله دا زمونږ ده. په دې باندې جګړه وه، یو به وې زمونږ ده، بل به وې زمونږ ده. جګړه وه 120 سال، سو یو سل او دارنګې چې کوم 60 کاله دا په دې باندې جګړه. دا قلا زمونږ ده او دا زمونږ ده. صحیح شو که نه؟ زمونږ د مومن د جنسۍ اوس یو جرګه وه، نو کله کله به ماله خندا هم راشي، ډېر پکې لاړو، ډېر زیات پکې لاړو. خو خدای حل کړه. خو پسو باندې په 9 سیره ځمکه باندې جګړه وه. 9 سیره ځمکه ماله خام وایي چې 9 زمونږ خو د حساب نه دی، هغې 9 سیره مطلب یو کنال یا څه د پاسه کنال کم و بیش، او په هغې باندې هر یو دې ته تیارو چې لکونه دې ولګي خو چې دا زه وګټم. دا د هغه ځمکې قیمت هم نو دا کم چې دوی لګول
خو به هر صورت چې کوم نه هغه سره چې کله جهالت روان شي نو بیا هغې کې دا مسئلې وي نو بسوس چې کوم نه هغه سره حرب بعاث دا 120 سال چې کوم نه دی مینس کې جاړو ظاهره خبره چې کم قوم جنگونه کوي نو هغه بیا چې ترقی نشي کولی نو د دې وجه نه دا د یهودو چې کوم نه هغه سره هغه ماتحتو دویم جنگ پدې کې حرب داحش شوی دال الف ح او صا او ضاد داحش صاد دی دا جنگ چې کوم نه هغه سره په اسونو باندې شو په د اسونو په ګور دور باندې په هغه وخت کې به د هغې اسونه په شرط باندې ځغلول چې کوم اسمه مخکې وته په هغې باندې به چې کوم نه انعام یې ښودی خلکو پې شرطونه لګول لکه اوس هم داسې انپړ او جاهل سره په دې کرکټو باندې هغه شرطونه لګوي په هغې کې ډېر خلک چې کوم نه هغه سره دیوالیا شي بلکل دا نه قرضونو کې راشي چې بیا چې کوم نه تخت خپل وطن پرېږدي نو دقسې به هغه زمانه کې په اسونو باندې دغه کو شرطونه لګول نو د یو دوو اسونو خپل منځ کې مقابل و دا یو اس چې کله وته نو مخې ته یې ورته څه کسان ودرولو نو دا یې چې کوم نه هغه سره ودرو او ایثار یې کړ او دارنګې چې کوم نه په دې مخ باندې دا اس و یا د هغې هغه سور نو چې دا ایثار شو نو ظاهره خبره چې هغه بل وګټل چې ویې ګټه نو هلته کې چې خبره ښکاره شوه چې دا خو د په لاره کې دا ودرولو په هغې جګړه شروع شوه دا جګړه 63 سال چې کوم نه هغه سره شروع وه 63 سال ټول عمرونه په جګړو کې تېر کړي ورپسې چې کوم نه دا نور هم د خندا خبره دغه خلاصه بیا هم ورپسې د بسوس چې کوم نه هغه سره حرب بسوس د دې منځ کې یو جنگ شوی دی بسوس چې کوم نه هغه سره هغه داسې چلو شي چې د یو سړي چې کوم نه هغه سره په پټي کې د کیکر اونه وه په پټي کې د کیکر اونه وه هغه د کیکر اونه کې کوترې چې کوم نه جال اچولې وه هغې کې یې ها اچولې وې انډې د یو بل سړي اوښه راغله او دا اوښې خو سریږي د هغه کیکر چې کوم نه هغه سره څانګې څنګه ځان ته راښکته کړې هغه جاله لاندې راپرېوته چې جاله لاندې راپرېوته د زمیندار دا د کم پټي کې چې دا کیکر و د هغه اوښه ووجله چې وی وجله د هغه اوښې مالک ته پته لګېده هغه چې کوم نه هغه سره دا زمیندار ووجه نو د قبیلو جګړه شروع شو نو دا هم ډېره زمانه چې کوم نه حرب بسوس دا چې کوم نه هغه سره هغه شوی دی نو غرض مې دا و چې دا اوس او د خضرت منځ کې چې کوم نه هغه سره خپل منځ کې دانه جګړې چې کوم نه هغه سره شوې وي چې هغې د سره د ترقۍ هغه مخ نه وکتلې چې نه یې وکتلې نو یهودو پې چې کوم نه هغه سره بادشاهي کوله او د یهودو چې کوم نه هغه سره بادشاهي په دې باندې دوه قسمه وه یو یې د دې په منډو باندې قبضه وه او د دې چې کوم نه هغه سره غاله دانه هر څه به د هغې د لاس لاندې چې کومه دغه کېدل دویم چې کوم نه خود د دې په دې ځانونو باندې قبضه وه چې چېرته به هم یو مشرک چې کوم نه د اوس یا د خضرج والا خپله لور ورکوله یا به خپل دوی ته چې کوم نه انتخاب کو نو چې د یهودو نه به اجازت نه وغوښتې د قبیلې د محلې به چې کوم یهودي مشر و نو چې هغه به اجازت نه ورکړی نو د اوس او خضرج مجال نو چې خپل لور ورکړي یا خپل دوی ته چېرته انتخاب وکړي مطلب دا دی چې ذهني تورم چې کوم نه هغه سره هغه د هغې یو قسم له هغه غلامان و او دارنګې چې کوم مالي تورم د هغې ماتحتو کله چې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته تشریف راوړه صحابه مدینې منورې ته چې کوم نه هغه سره هغه رالل د دې وجې نه چې کوم نه یو خو د ټولو نه اول خبره دا وشوه چې د دې مدینې د مکې معظمې خلک چې صحابه هغه ټول تاجر پیشه خلک وو ډېر چې کوم نه هغه سره هغه په تجارت کې د هغې ډېره تجربه وه چې مدینې منورې ته رالل او د هغې هغه تجارت خلکو وکتل نو د یهودو تجارت ختم شو په منډو باندې د هغې قبضه راغله په هر څه باندې ولې ځکه چې هغې یو ډېر تجربه کار و بل داره چې رازباز و یهودو به چې کوم نه هغه سره په تله کې ډنډه یې واله او که چېرته له 70 روپۍ به له چا ورسره پاتې شي نو هغه به یې په بډه کړې مطلب که چېرته به څوک دوکه شو اخیستونکي او پیسې به ده سره پاتې شي نو دا به یې نه وي چې دا د هغه حق دی وله یوسم او یې چې کوم نه هغه سره هغه لاندې کړی ډېر وخته صحابو چې کوم نه هغه سره یو مثال پرېښو یو خو پوره تول او ناب دا هر څه دویمه خبره دا وه چې د چا به ورته کاسیرم پاتې و نو هلته کور ته ورپسې دا به یې وله ورکوله نو په منډو باندې چې کوم نه هغه سره هغه د صحابو باقاعده چې کوم نه هم قبضه راله نو تجارت هم ته هغې قبضه کړو یهودو سره یو غوسه دا وه دلته یو خبره کوم
ترمذی شریف کې چې کوم دن هغه سره هغه د حدیث مبارک را نقل کړی ابواب البر والصله کې با ما جاء فی مواسات الاخ دا عنوان دی. حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه لغون رستو هجرت کړو لغون دی لیټ راغلو دا مالدار ترین صحابي مکه معظمه کې ډېر جیدادونو بیبیانې یې وې بچي یې وو لیکن چې کله راغی نو 2 د خپې ځکه چې مالدار سړی به هغې نه پرېښوده او که پرېښوده به په دې شرط چې دا هر څه تا زمونږ نه ګټلي دا څه دلته پرېږده هلې به چې کوم مدینې منورې ته دی او هجرت پکې هر څه هلته پرېښو کله چې مدینې منورې ته تشریف یې راوړو نو حضور علیه الصلاة والسلام د ده او د یو بل انصاري صحابي د سعد بن الربیع منځ کې چې کوم مواخات وکړه آخا بینه و بین سعد بن الربیع چې کله مواخات وکړه دا د ضرور شو دا داسې عجیبه رورولي وه چې مثالي رورولي وه ځکه چې د شپې کله روټۍ وخوړله د خوب نه مخکې حضرت سعد بن الربیع عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهما ته وایي چې ته راځه هلم اقاسمک مالی نصفین راځه د خپل مال د سره نیم نیم تقسیموم داسې څوک کولی شي دا مثالي رورولي وه هلم اقاسمک مالی نصفین دا خپل مال در سره نیم نیم تقسیموم ولی امرأتان فاطلق احداها فاذا انقضت عدتها فتزوجها او زما 2 بیبیانی ایو ته به طلاق ورکم کله چې عدت تیر شي نو بس بیا به سره ته نکاح وکړه نو دې اړخته د اخلاص بل اړخته چې کوم دی هغه سره هغه د مهاجر صحابي صد خیالو او ورته وایي چې بارک الله فی اهلک و مالک الله دې ستا فیملی او ستا مال کې برکت کړي ما ته دلونی علی السوق ما ته صرف د بازار لاره سمه کړه زه ته هغې هغه شم د بازار لاره راته صرف قدر وښایه نو سبا چې کوم دی فدلوه علی السوق سهار شو وده شو سهار شو انا د بازار لاره ورته وښودله چې لاړ عبدالرحمن بن عوف راته خو مالدار ترینه صحابي و دلته چې کوم دی د تجارت ټول ګورونه ورته معلوم و د یو کس دی لږ غوندې څه څیز راواغېسته چې هلکه پیسې یې دله درکوم لکه خلک راځي دلته بازار کې اعتمادي بروسه که نه دې ته شرکت الوجوه وایي د فقه په اصطلاح کې یو ته شرکت صنایع دی شرکت وجوه دی وغیره وغیره نو دا د خپل هغه مخ چې کوم دی په واسطې باندې هغه په چا نه سره واغېستل مخکې هغه خرڅ کړل له 70 روپۍ هغې کې ګټلې بیا د بل چا نه سره واغېستل هغې کې 100 روپۍ وګټلې هغې له بیا خپلې پیسې ورکړې دام ماښام چې راته نو مطلب څه لږ غوندې چې کوم دی هغه څه دی هغه پنیر او دارنګې څه غوړي هغې ځان سره راوړل څه پیسې ورسره اضافي شوې وې یو ورځ واپس حضور علیه الصلاة والسلام وکته نو څه لږ غوندې چې د زنانو خوشبویه او دارنګې هغه رنګ منګ یې په دې بدن باندې پروت و د عبدالرحمن بن عوف راته حضور علیه السلام حیران شو چې دا خو ماشومان هلته کې په مکه معظمه کې پاتې شي واده هم نه دی کړی دا څنګه د زنانو چې کوم دی هغه مشیشر وغیره او دارنګې دا شګې دا څیزونه پې پراته دي دا خو شادي شده سړي باندې پراته نو هغې ورته وایي چې مه یم دا څه دي ورته وایي چې واده مې کړی دی تزوجت امرأة من الانصار د انصار یو زنانه مې په نکاح باندې اخیستې ده مطلب د دې خبرې وضاحت کومه چې په تجارت کې هغې دا نه تکړه چې په څو ورځو کې هغې چې کوم په خپلو خپو باندې ودرېدل او دارنګې چې کوم دی هغه سره هغه بیا یې د انصارو یو بیبي په نکاح باندې واغېسته نو بیا حضور علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې څه فما اصدقتها مهر دې وله څه ورکړی هغې ورته ودن نواتن بار صورت بیا ورته حضور معرف چې اولم ولو بشاتن ولیمه ورکه اگر که ګډه ولې نه وي صحیح شو که نه اگر که ګډه دلته به یو د خندا خبره ته وکړم زمونږ دا ترمذی شریف یو شارح دی اوس وفات شو د هندوستان د دارالعلوم دیوبند یو شارح دی تحفة العلمی شرح ده سید احمد پالنپور رحمت الله علیه موجوده وخت کې دارالعلوم دیوبند محدث و هغه لیکي چې د هندوستان په حوالې سره خو دا اولم ولو بشاتن کې دا تنوین چې کنه د پاره دا تکثیر دی ولیمو کا اگر که ګډه ولی نه وي ګډه مطلب دا غټه ولیمه ده خو د عربو په اصطلاح کې دا چې کوم نو وړوکې څیز دی ولیمو کا فی الحال ګډه ولی نه وي دا وړوکې غوندې څیز دی خو ځکه وایي زموږ هندوستان والا خو چې چرچڼم اولو نو دا نه سیلاب پکې وکړو چې پوره ملک ته چې دعوت ورکوو صحیح شو که نه او هغې ته یې رابلو نو به هر صورت د عربو په اصطلاح کې دا حضور مبارک دغه وخت وایي چې خیر دی فی الحال ګډه راله که وروسته بیا غټ دعوت کې فی الحال نو دا چې کوم دا د ګډې دعوت د هغې په اصطلاح کې دا وړوکې دعوت و بهر صورت دا د هغه نکرې وضاحت کو خو نو یو خدا خبره چې په منډو باندې چې کوم نن هغه سره هغه د صحابو چې کوم نن هغه سره قبضه لاله بل وخت د حضور علیه الصلاة والسلام پر راتلو باندې نو چې کله په منډو باندې قبضه راله داسې زم د هغې د یهودو له لاس نه لاړو
بل اړخ ته چې کوم نه هغه سره هغه چې کله دا حضور علیه السلام تشریف راوړو قرآن کریم د هغې نقشه ذکر کوي چې وألف بین قلوبهم او دارنګې چې کوم نه هغه سره هغه اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبهم هغه وخت کې چې تاسو دشمنان وې یعنی د حضور مبارک ته راتلو نه مخکې د خپل منځ کې دشمنان لا قسمه ده لیکن د حضور مبارک پر تک سره د هغې زړونو کې محبت پیدا شو یو بل باندې بیا قربانېدل او فدا کېدل دا څوک دا انصار او دارنګې چې کوم نه هغه سره خود بل دی کې باری تعالی فرمایي چې کوم نه هغه سره هغه الله جل شانه د دې په زړونو په منځ کې محبت واچو دا تا نشو کولی دا د الله جل شانه بدولت به هر صورت هغه خپل منځ کې رونو ګرځېدل نو بیا به دوی یهود چې کوم دی هغه سره پریشان شو ځکه چې مخکې به چې کله یو یهودي ناست او یو انصاري کس بتله نو هغې ته به سلام کو او دارنګه چې کوم دی هغه سره هغه لاس به وله ښکلو نو علي به بیا ته او بیا دې نه پس چې کوم دی یهودي باندې چا سلام هم نه کو او نه چې کوم دی د هغه داسې خیال کېدو نه د لور ورکولو یا د زوی ته رشتې کولو کې د هغې نه تپوس کو ځکه چې کله حضور مبارک راغی نو هغې وایي چې اوس غټ مؤلف راغی دې ته چې کوم دی هغه سره هغه ضرورت نشته دی نو به هر صورت په منډۍ باندې هم د صحابو چې کوم دی هغه سره هغه دغه راغی او دارنګې منډۍ هم د هغې لاس کې را تجارت د هغې لاس کې شو نو په دې هم یهود پریشانه شو او بل اړخ ته چې د هغې کوم هغه ذهني هغه اوچتوالی په دې دغه باندې انصارو باندې چې د دې د اجازت نه بغیر به خپل لور خور نه شو ورکولی هغه برترین چې کوم نو ختم شوه بل اړخ ته چونکې دا لیکې پړې خلک و د دې وجې نه کالج او یونیورسټي او دارنګې مکتب دا ټول د دې په لاس کې استادان پکې ټول دا خلک و ځکه چې انصار خو چې کوم نو ټول انپړ خلک و نو چې کله حضور مبارک راغی صحابه راغلل نو هغه چې کوم دی هغه سره بیا د مسلو تپوس هغې نه چا څه پسې کو ټولو تپوس د حضور علیه السلام نه کوم نو دام په هغې باندې دا خبره ډېره سخته چې دواړه میدانه چې کوم دی هغه سره هغه مونږ نه دي واغشتل دواړه میدانه چې کوم دی هغه سره د صحابو په لاس کې راغلل دا دوی سره ډېره غټه چې کوم دی هغه سره پریشاني شوه د دې وجې نه چې کله به مسجد نبوي کې اذان کېده د دې د مسجد نبوي نه غیر چاپېره کورونه و چې اذان به کېده نو دې ته به ډېره پریشاني چې په دې اذان کې اشهد الله اله الا الله اشهد محمد رسول دا به په دې باندې ډېر ښه نه لګي په دې یهودو باندې مالدار خلک و د دې وجې نه ځمکې زیاتې اغشتې وې چې ښه نه لګېده نو بیا دې داسې وکړل چې د دې اخوا لرې بستو کې هم کورونه وو نو وایي دا کورونه د مسجد نبوي سره خوا کې دا به په دغه باندې ورکو پلیز باندې کرۍ باندې او دارنګې مونږ به هغه کورونو ته منتقل شو نو کم از کم دا د حضور مبارک نه چې دا صحابه غیر چپې راجمې دا په مونږ ډېر ښه نه لګي یا دا خلک چې کوم دی هغه سره هغه راځي د وفود او ایمان راوړي او دارنګې چې کوم دی هغه سره تپوسونه ټول اوس د دینه کېږي وغیره او دا اذان چې کوم دی هغه سره دا کېږي دا مونږ باندې ډېر ښه نه لګي د دې وجې نه دې ځای نه لاړل او دارنګې بل محلې ته منتقل شو چې کله منتقل شو یو لرې چې کوم دی د صحابو محله او بنو سلمه یو قبیله وه هغې صحابو حضور علیه السلام ته درخواست وکړو چې حضرت چې کوم دی هغه سره دا د بنو سلمه دغلته یو جومات مو مسجد قبلتین ورته وایي څه ورته وایي مسجد قبلتین چونکې عقاید و جهان سره نبی القبلتین هم دی دواړو قبلو ته چې کوم دی هغه سره لمونځ کړی دا په تورات انجیل کې دا د دې خصوصي وصف دی نو خامخا دا خبره مخې ته راتله د ماسپښین لمونځ د ماسپښین 2 رکعته حضور علیه السلام چې کوم بیت المقدس طرف ته کړو چې وحی راغله چې اوس خانه کعبې طرف ته مخ که بس مقصې چې کوم هغه سره خانه کعبې طرف ته مخ که هغه جومات کې دا دواړه قبلې شته دواړه رخه دي دې ته مسجد قبلتین وایي هغه مسجد قبلتین خوا کې دا بنو سلمه دی رو نو هغې بنو سلمه والا چې کوم حضور علیه السلام ته درخواست وکړه څه کسان یې راوړي چې حضرت مونږ د دې مسجد نبوي نه ډېر لرې وو او واز و نصیحت اورېدو دپاره راځو کله باران کله ګرمي کله یخني هسې دا کورونه خالي دي د یهودو دا به ترې نه پکري ونیسو موږ به دلته نږدې راشو نږدې به راشو نو حضور علیه السلام هغې ته یو جمله وی دیارکم تکتب آثارکم دا خپل کورونه همدقسې چې کوم هغه سره هغه په دې کې اوسئ ستاسو دا قدمونه چې کوم مسجد نبوي پورې هغه دي دا حسابېږي د دې ته باقاعده چې کوم هغه سره هغه ثواب میلاویږي به هر صورت خبره مې دا کوله ټایم چې کوم مختصر کېږي خبره مې دا کوله چې دا سحر یهودو هسې بېسه نو کړی هسې بېسه نو کړی چونکې چې کله حضور علیه السلام مدینې منورې ته تشریف راوړو نو د یهودو کوم اجارهداري چې وه په منډو باندې دارنګې د دې په ذهنونو باندې
هغه ټوله چې کوم نه هغه سره ختمه شوه. ټیک شو که نه. او دا څانه چې غیر خلق دی دا چې کله د یو لوی شخصیت مقابله داسې نشي کولی نه دی بیا سحر کوي. دی بیا څه کوي؟ هغه سحر کوي. نو د دې وجې نه چې کوم نه هغه سحر څه ته وایي؟ مختصر غوندې به ورته یو نقشه ذکر کوم. یو دلته کې چې کوم نه هغه سره هغه کوم خرق عادت څیزونه د انسان د لاس نه صادریږي، داسې څیزونه چې دا انسان دا ذهن یې نه مني، یعنې غیر فطري څیزونه، فطرت چې کوم نه هغه نه مني، دا دې ته خرق عادت امور وایي. دا تقریبا چې کوم نه اووه څیزونه دي چې دا هغه د انسان د لاس نه صادریږي. هغې کې یو ته ارهاس وایي، بل ته معجزه وایي، بل ته چې کوم نه هغه سره کرامت وایي، بل ته معونات وایي، بل ته چې کوم نه هغه سره هغه استدراج وایي، او دارنګې چې کوم نه هغه سره بل ته هغه سحر وایي، او بل ته چې کوم نه اهانت وایي. دا کم و بیش اووه څیزونه دي. ارهاس څه ته وایي؟ ارهاس دې ته وایي چې کوم وروسته ورته نبوت میلاویږي، هغه شخصیت په لاس باندې چې کوم نه د نبوت نه مخکې داسې څه کارونه مخې ته راځي او داسې څه خبرې چې دا د دې خبرې مخکې نه اطلاع وي چې دې سړي ته به یو قسم د نبوت میلاویږي. نو داسې یو شخصیت لا فی الحال چې ورته نبوت نه دی میلو او د نبوت نه مخکې د هغه په لاس باندې داسې څه خبرې مخې ته راځي، هغې ته ارهاس وایي. لکه حضور مبارک ته لا نبوت نو میلو او د نبوت نه مخکې به چې کوم نه هغه سره هغه که سفر کې او دارنګې که حضر کې او که دارنګې په مکه معظمه کې بوټ او دارنګې کاڼ مو ورته سلام کو، دا نبوت ورته میلو نو. دې ته داسې قسمه خرق عادت چې کوم نه کار ته ارهاس وایي. دې بسې معجزه ده. معجزه دې ته وایي چې هغه یو مدعي نبوت چې د نبوت دعوه کوي او دارنګې نبوت ورته چې میلو شوي وي، هغه په لاس باندې چې کوم نه یو خلاف عادت څیز ثابت شي، هغې ته معجزه وایي. او بل چې کوم نه هغه سره هغه کرامت دي، دواړو منځ کې فرض ته ښیمه چې یو متبع سنت سړی دی، عام متبع سنت، د سنت مطابق زندگی تېروي، او دارنګې چې کوم نه هغه سره د الله جل په احکاماتو باندې پوره د لاس باندې چې کوم هغه خلاف عادت یو څیز ثابت شي، هغې ته کرامت وایي. خو د معجزې او د کرامت منځ کې فرق دا ښیي چې معجزه کې چې کوم په معجزه باندې د پیغمبر علم وي او د هغې اراده او قصد هم کړي، ځکه چې خلکو ته مطالبه کړي. او کرامت کې چې کنه دا شرط نشي، دا بای چانس چې کنه د ولی په لاس باندې ثابتېږي، د ولی په دې کې څه قصد او اراده نه شامل، دا یې فرق دی. ورپسې چې کوم نه هغه سره هغه معونات دی یا اعانت دی. د یو عام مسلمان سړی چې هغه چې کوم نه هغه یو دشت و بیابان کې رواني او دارنګې چې کوم چې هلته کې دی د ولږې د وجې نه بالکل نډالي او قابو ده چې هغه مړ شي، داسې د مخمسې حالت دی. اچانک یو تال د خوراک مخې ته راشي یا یو بل څه داسې د خوراک چې کوم نه هغه سره یو خبره چې د سره تصور هم نه چې داسې بوټي، دې ته چې کوم نه هغه سره معونات وایي، اعانت ورته وایي. او څلورم نمبر ورپسې چې کوم نه هغه سره هغه استدراج دی. استدراج چې کوم نه هغه دې ته وایي چې یو سړی دی کافر دی او دارنګې چې کوم نه هغه سره دا الله جل شانه چې کوم نه هغه سره دشمن دی، لیکن د ده په لاس باندې څه بعضې داسې خبرې راشي چې د دغه مقصد پې سر کېږي، لکه دجال به وروستو زمانه کې راځي، الله دې هغه د فتنې وساتي. ابه چې کوم نه هغه سره هغه چې کله یو علاقه باندې لاړ شي او د هغې نه ځي نو د هغه علاقې چې څانم معدنیات دي ځمکه کې سره زر او سپین زر، ابه هغه سره ځمکې نه روزي ورسره به رواني. او کله چې یو علاقې ته لاړ شي خلک وایي باران نشته دی، ته سوال وکړه چې باران وشي، څه باران وشي، دا دې ته استدراج وایي. یعنی کافر چې کوم نه په لاس باندې داسې یو خرق عادت خبره. ورپسې چې کوم نه هغه سره هغه اهانت دی. اهانت دې ته وایي چې د یو کافر چې کوم نه هغه سره هغه خرق عادت طور چې کوم نه هغه داسې یو کار د هغه د لاس نه ثابت شي چې صادر شي چې د هغه پکې بېعزتي وي، ادا نه غواړي، او دارنګې چې د هغه دا خواهش هم نه، لیکن هغه پکې لکه مسلمه کذاب د نبوت دعوه کړې وه، نو خلک ورته وایي چې ته څنګه نبي عقاید و جهان سره دا خو ماشومان خلک راولي چې سر باندې لاس راکاږي نو هغه برکتي شي. نه د وې زه هم داسې کومه د یو ماشوم په سر باندې چې کوم نه هغه سې لاس راکړو نو د هغه حافظې کار پرېښو، حافظې ذهن یې کار پرېښو. یو بل ماشوم یې وله راوسته دا یو سترګې چې ړنده وه یو روغه وه، ورته یې د ده په سر لاس راکاږه چې دا ړنده سترګې یې سمه شي، چې لاس یې پرې راکړه هغه بله هم ړنده شوه. دې ته اهانت وایي، سپکوالی. یو باغ باندې چې کوم نه هغه څه ته نه هغه باغ کې یو اونه وچه و نورې هغه تازه وي، چا ورته وایي چې دا یو اونه وچه ده، څه چل وکړه چې دا هم دقسې شنه شوي ښه، داسې چې کوم نه کولي یې وکړل او اوبه یې خولې کې واچولې، هغه اونې یې ویښ ته ور وویشتي، لا ښه ټول باغ چې کوم نه وچ شو. دې ته به هر صورت چې کوم نه هغه سره اهانت وي. پسې سحر چې کوم نه آخري دغه دی. سحر معنا کوي علما اخراج الباطل فی صورت الحق یا کل ما لطف ودق ماخذه، چې د هغې چې کوم نه ماخذ د انسان د نظر نه لري، خلاف عادتي، داسې چې کوم نه هغه سره هغه
چال چلن دا ساحر اختیاري چې دا کس پې نه پوهېږي داسې باریک چې کوم نه هیلي وي به هر صورت دا چې کوم نه هغه سره هغه د سحر وروسته پوره تفصیل به بیا ذکر وکړو فی الحال زموږ ټایم برابر شو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا ما آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد دعا کہ زموږ استاد مشران کوم چې وفات دي باری تعالی مغفرت کامله عاجله نصیب کې قبور باری تعالی مولا اور معطر کې بالخصوص چې کوم نه هغه سه زموږ دې ته بازار هغه کې د یو ملګری چې کوم نه اهلی وفات شو نه تقریبا درایمه ده خصوصي دعا ورته کې دغه رور ته په خپل هم او د دې ټول چې کوم نه خاندان ته باری تعالی صبر توفیق ورکړي دغه هدیه باری تعالی مغفور او مرحوم کې مخکې ژوندګي باری تعالی خسته کې خبره باری تعالی مولا اور معطر کې زموږ تاسو مشران کوم چې وفات دي ټول مغفور او مرحوم کې کوم حیات دي باری تعالی زندګو کې خیر او برکت واچور کې د دې زمانه فتنو حوادثات هم باری تعالی محفوظ او مامون ساتي د چا اولاد نشه باری تعالی وطن کمل صالح اولاد ورکې د چا شته باری تعالی وطن کمل صالح او دسترګو یخوال وګرځول کې د چا اگر روزګار نشه باری تعالی او ته د حلال روزګار ورکې د چا روزګار شته دی باری تعالی د حلال او ګرځول کې د دې زمانه فتنو حوادثات هم باری تعالی محفوظ او مامون ساتي د وطن لپاره خصوصي دعا کې دا چې کوم نه هغه د اسلام یو قلعه ده او دا رنګ چې کوم نه ډیر دینی خبره پدې کې ډیر په سکون سره په اطمینان سره ممتازو سر ترسو لیکن د غیر په نظر کې دا خنخکاری د دې وجه نه مختلف چې هیلو بهانو سره زموږ دا وطن چې کوم نه خرابول غواړي الله دا خلکو ته هدایت کې هدایت په نصیب کې نه باری تعالی نه سنابو کې او زموږ دا وطن الله په دین باندې خاط کې مشران ته باری تعالی اتفاق او اتحاد ورکې چې زموږ د وطن چې کوم نه هغه سه د بلای د پاره د عوامو د بلای د پاره هغه خدمت وکي او دا رنګ چې کوم نه هغه سه هغه د تعمیر او ترقی سوچي حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت پر سانه د خیر دعاګانې ټول بګه برخه وکي سانه شرف فساد فتنه امر هم ټول حفاظت راکې د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقو باندې ژوندۍ تیرلو آسان کې خیر طریقونه ته باری تعالی نفرت پیدا کړو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابہ اجمعین سنت وکي